مونږ زه امانی روم د تنظیم نوی ژوند همدردانه رجسټرډ سوشل ویلفیر اوډیګرام باشنده یم. مونږ چې په ملک کې کلم داسې سخت حالات راځي لکه زمونږ تیر د بالاکوټ زلزله وه، د سوات زلزله وه، د سوات سیلاب و، یا زمونږ د طالبانو هغه حالاتو، یا په داسې حالاتو کې مونږ زمونږ نوی ژوند د 1980 نه اوسه پورې په دې قسمه خبرو کې خپل کردار ادا کوي. دا نن چې د کرونا وبا کم ماحول جوړ شوی دی او د الله تعالی د ناراضګي ده او بیماریانې دي او مرګونه دي، کله چې زمونږ په دې ملک کې اولنی مریض په 26 فروری په کراچۍ کې ښکاره شو، نو موږ هم د هغې نه لږ الرټ شو، زمونږ د اوډیګرام سماجي ورکران او بلکې سیاسي ورکران هم، او د دې دپاره موږ خپل هغه منډه تړله شروع کړو چې یاره د دې دپاره موږ د دې نه څنګه د الله رضا طرف ته لاړ شو. نو موږ د 5 مارچ نه خپلې هلې ځلې شروع کړې، په 12-13 مارچ باندې موږ داسې په دې خپل د جومات په سطح باندې لږ هغه زموږ مشرانو، زموږ د دې نوي ژوند مشرانو چنده وکړه چې په هغې کې د اوډیګرام څه نورو کسان هم شامل شو، سیټان وغیره برادري، چې دا تقریبا څه 3.5 لکه څه کم 4 لکه روپۍ د هغې نه جوړې شوې او هغه موږ د هغې څه واړه واړه پیکیج تیار کړل او په دې عجزانو خلکو کې تقسیم کړو. دا خبره نه و په کار، خو د اویرنس لپاره دا ټولې خبرې کوو چې موږ څه وکړل او څه کېږي. بیا موږ دا زمونږ نشاندهي وه چې د چکدرې د پلنه واخله د مدینه پورې په دې حدودو کې موږ لږ خپلې هلې ځلې شروع کوو، د مریضانو ته به ځان رسوو، جنازو ته به ځان رسوو. په دې علاقه باندې چې څومره جوماتونه دي په کلیو کې غټ مرکزونه دي، یا د په جی ټي روډ باندې کم جوماتونه دي، هغې کې د سپریګانو سلسله، زمونږ په هسپتالونو کې یا په تاڼو کې د سپریګانو سلسله، هغه زمونږ خدای پاک د دې وخته پورې ډېره په ښکلې طریقه وکړه او هغه چې وشو نو داسې وشو چې موږ تقریبا څه د دې وخته پورې خرچه زموږ راله په دغې سپریګانو، په دې ګلبز او په دې سینیټایزر او په دې ماسکونو، په دوایانو او په دې موږ د کرونا مریضانو دپاره به تلو، ورکول به یو، خاص کر د پولیس سیکورټي فورسز ته ډېر ضرورت و، هغې ته په دې لارو کوڅو کې، په دې چوکونو کې، په روډونو باندې. نو موږ هغه مهم باندې موږ څه زموږ دا توقع نه وه چې یاره دا وبا به دومره اوږدېږي، موږ خو یې دا د میاشتې یوې نیمې 2 خبره ده که خیرې، او موږ به ډېر په اسانۍ خو د وباسي، ځکه چې موږ د دې بیمارو سره دې سره عادت یو. خو د دې اختر نه بعد لږ دا صورتحال ډېر زیات خراب شو او ډېر زیات موږ پریشانه شو چې بیماري یو دم په موږ باندې سیوا شوه، او اوس نه موږ لکه مطلب یو دوی زموږ نه خطا کړي دي چې یاره زموږ د دې خلکو کور سر نن کم حال دی په دې ټول ملک کې، بلکې په ټوله دنیا کې. نو موږ د هغې دپاره اوس چې موږ کم زموږ خرچه وشوه تر ننې ورځې پورې، زما خیال دی 104 ورځې وشوې چې موږ کم اخراجات وکړو، نو د هغه ټوټل 23,65,072 روپۍ هغه ټوله خرچه وشوه. تقریبا په دې کې دغه څه کم 4 لکه د دې خلکو نه شوي وو چې هغه هم په زور راکړی شوي، موږ د چا تر چندې اپیل نه دی کړی، او دا باقي چې ورنه داسې 2 میلیونه روپۍ دا موږ خپلې ولګولې، هغه هم داسې چې د دوایانو د یو شي بل شي په باندې پوره هغه قرضه مرزه دا راواوښتل. اوس مخکې چې دا کم زموږ خرچه وشوه دغه اوس دا بیماري نور هم وسیع شوه، اوس موږ هغه بس کولی هم نه شو، ځکه چې خلکو ته لږ حوصله هم میلاو شوې ده. خلک دا غواړي چې تاسو خپل کار مه بس کوئ او نه موږ بس کوو، خو زموږ اخراجات چې دي هغه په موږ باندې اوس ډېر سیوا دي، او موږ په دې ملک کې د چندې د نوم نه هېرېږو، ځکه چې دا چنده زموږ په ملک کې همیشه چې چا استعمال کړې ده نو هغه په فیر طریقه نه ده استعمال شوې، او هغه همیش لکه د هغې نه غلط مطلب اخیستی شوی. نو موږ هم د هغې خبرې نه هېرېږو چې یاره سبا موږ هم خدای مکه اډکټ نه شو. نو اوس زموږ مجبوري ده چونکه دا کار به چلول غواړي، او موږ خپل سماجي هلې ځلې چې کمې دي نو هغه موږ اوس داسې کړي دي چې یاره زموږ وخت نور لکه موږ ته پته ده چې کم پاتې دی، نو دا باقي وخت موږ لکه ډېر زیات لکه د خدای د رضا دپاره تیر کړو، او دا موږ یو صدقه وګڼو چې دا تیر ژوند موږ له خدای پاک کم د
حیا عزت د جزای ښکلی راکړی او تیر شو د هغې موږ په شکریا کې دا باقي ژوند خپل د خدای پاک په رضا کې تیر کړو او د پیغمبر علیه السلام په طریقو کې تیر کړو ځکه چې په دې کې کامیابي ده. اوس حالات خو ډېر خراب شو د هسپتالونو د کورونو په هر کور کې دغه دی نو موږ مجبوري رااله چې موږ هغې خبرې ته کم چې موږ ځکه چې موږ د خدای پاک نه دا دعا کوو چې خدای پاک موږ همیش ورکولو والا امداد کولو والا جوړ کړي او نه چې موږ غوښتو والا او موږ به که غواړو نو موږ به برای راست تاسو نه غواړو ستا نه به غواړو الله پاکه ستا نه به غواړو نو موږ اوس مجبوره کېږو په دې چېره موږ ځکه چې دا حالات ورځ تر ورځه خرابېږي موږ چنده وکړو ځکه چې مړي شروع شو او مریضان راته ګڼ شو او خلک په دې سپری باندې او دغه باندې هغه هسې خپله تسلي کوي موږ راغواړي اوس ټلیفونونه کوي په جنازو کې په دعاګانو کې په جوماتونو کې په کورونو کې کم چې دا مریضان دي نو د هغې دپاره موږ مجبوره شو موږ اوس خپل دې مسلمانانو ورونو ته اپیل کوو غیرو خلکو ته نه کوو موږ هغې خلکو ته کوو چې د هغې د دې ملک سره مینه محبت یې زموږ د دې ملک قدر احترام کوي او د هغې پیسه هم د حلالي نو هغې خلکو ته موږ خواست کوو چې یاره اوس په دې وخت کې که څه امداد کولی شو نو وکړئ اب انشاءالله چې موږ د خدای پاک نه دا دعا کوو چې په ډېر ښه او په صحیح ځای کې ولګوي نو د هغې دپاره موږ پروګرام دا رخ کړی دی چې یاره دا مخکې که تاسو موږ له که فرض که چنده موږ ته ډېره نه راغونډېږي نو موږ ته دې صرف فلل د یو کال دپاره قرض حسنه راکړي چې موږ په هغې باندې د خپل خدمات جاري وساتو او که فرض که داسې څه دغه د موږ مطلب یو دکان او مارکیټ موږ څه پروګرام و ملګرو ته ما ویناګانې کړې وې خو هغه خرڅ والا خبرې ختمې شوي دي نو موږ مجبوره یو زموږ سره نن سبا لږ حالات ډېر زیات خراب دي چې یاره موږ مزید د امدادي کار جاري وساتو نو اوس په موږ تاسو په دې د ثواب په دې کار کې د ځان سره شاملو او تاسو ټولو ته اپیل کوو چې یاره په دې چنده کې تاسو شرکت وکئ زموږ د دې چندې دپاره چې کم نمبر دی هغه 0177010 او 65340 دا به تاسو ته په دې سکرین هم راځي 0177010 نو دې اکاونټ ته که فرض که د قرض حسنې په شکل کې څوک اچوي د یو کال لپاره نو موږ دا وعده کوو چې زموږ دا کومه کمیټي چې ده هغه به تاسو ته باقاعده یو لیکل در ولیږي او د هغې به دغه وکړي چېرې موږ به تاسو ته په کال کې دننه دا نننۍ ورځ چې ده په 2021 کې به د دې نه تاسو ته مخکې دا میلوي انشاءالله زموږ د خدای پاک نه دا توقع ده که خدای پاک د دې بیمارۍ نه روغ جوړ ویستو او په دې منځ کې مړه نه شو او قرض حسنه او که فرض که د چندې په شکل کې کوئ نو هغه به هم داسې په ټرانسفرنټ طریقه کوو چې د هغې ستاسو سره رسیدي هغه که فرض که څوک لاس په لاس راکوي نو هو به ورته موږ دلته کې یو سړی کېنو د دې کور مخې ته د شپې د 8 نه د 9 بجو پورې چې هغه د سبا شپې نه چې هغه راځي او هغه د دې رسید اخلي او هغه ډیټ اخلي او هغه دستخط اخلي دا سړي نه چې کوم سړی اصولي چې هغه دستخط کوي نو په ټرانسفرنټ طریقه ځکه چې زموږ د نوې ژوند تنظیم چې دا رجسټرډ دی د دې باقاعده سالانه اډیټ کیږي د دې موږ باقاعده اډیټ رپورټ ولیږو او دا د سوشل ویلفیر سره رجسټرډ دی او د دې ټول هر څه چې دي آمد او خرچ دا په یو ټرانسفرنټ طریقه کیږي نو بس تاسو ته دا یو زموږ اپیل و هغه هم داسې و چې هغه د ډېر زیاتې مجبورۍ ځکه چې زموږ د 104 ورځې وشوې او د دې د اخراجات موږ وکړو اوس زموږ د تنظیم یو ورکر یا زه په خپله دا توان نه لرو چې دا منډه تړه نور جاري وساتو دویمه خبره زموږ د کم ډاکټران برادري چې ده د هغې دپاره موږ حاضري کړې ده موږ ورته بیا بومځو موږ به د هغوی په شا ولاړو زموږ سیکورټي فورسز خاص کر پولیس حضرات چې کوم هغه نن د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي او د هغو ګوره نه دستانې شته نه د هغې ماسک شته هغه بې ماسکه بل ته وایي چې ماسک ولګوه خو په خپله یې ماسک نه نو موږ لکه دا حکومت وقت ته دا یو سوال کوو چې یاره دې خلکو دا سهولیات چې دي دا دوی له ورکوي چې دوی د خپله ډیوټي په صحیح طریقه چې دوی ته د هر څه ورسي بلکې په سختو ډیوټو چې دي که تاسو له دا ټایم ډوډۍ
مقرر کوي هم بخي. نو مونږه ډاکټران برادران او زمونږ سکیورټي فورسز د هغو خدماتو ته سلام کوو. زمونږ د وډیګرام د جرګې مشران چې کم دي، زمونږ سماجي تنظیمونه چې کم دي، زمونږ چې کم د دې کلي سیاسي حلقې دي چې هغې د هغې مشرانو زموږ سره ډېر لوی امداد او تعاون وکړو. موږ هغوی ټولو ته دعاګانې کوو او موږ چې کم په دې حالاتو کې کم جنازې پورته کړې، کم بیماریانې راغلي، کم حالات جوړ دي، نو الله پاک ته نور موږ د دې نه په امان کړي. او په دې کې بنیادي خبره دا ده چې زموږ نه د خدای ناراضګي ده. ناراضګي داسې ده چې موږ اعمال، اخلاق، کردار هر څه ډسټرب شوي دي، ګنده شوي دي، او د الله پاک په هغې باندې زموږ نه یو ډېره غټ ناراضګي شوې ده. نو موږ خپل مسلمانانو ورونو ته دا خواست کوو، بلکې ټول انسانیت ته دا خواست کوو چې الله طرف ته رجوع وکړو، نماز توبه وکړو، استغفار شروع وکړو، اجتماعي استغفار شروع وکړو. ټول قوم چې هغه لکه څنګه چې د یونس علیه السلام قوم چې کله داسې قسم حالات راغلو، نو هغې خپل ټول قوم چې دی هغه په خپله واړه یو طرف ته شو، څاروي بل طرف ته شو، مشران بل طرف ته شو، زنانه بل طرف ته شو، او خدای پاک ته په چغو شو. نو الله پاک دا اوس سوال منظور کړو، هغه راغلی طوفان، هغه راغلی دغه چې و عذاب، هغه ختم شو. نو زمونږ هم دا دغه دی چې زمونږ دا کم اعمال کردار دي، د دې انټرنیټ موبایل دا کم غلط استعمال دی، منفي، یا زمونږ ملاوټونه، یا زمونږ د معاشرې کې کم اخلاقي او کم کارونه دي، نو هغه په هغې باندې الله تعالی پاک ډېر ناراضه شوی دی. د هغې وجه دا ده چې الله پاک په خپل مخلوق ډېر زیات خفه کېږي او موږ یو بل خفه کوو، ځکه چې موږ په خپله غوسه شو، موږ په خپله ټول ګډوډ شو، نو خپله غوسه په چا وباسو او په هغې باندې د هغې انسان زړه ته درد رسي، هغه خفه کېږي او د هغه د زړه نه ازار وځي. او د هغه ازار یا که فرض که موږ د ملاوټونو یا د رشوت یا د نورو خبرو په دغه کې انسان ته درد ورسو، نو اخو جاړي، اخو بیا خپي. نو په دې خبرو باندې الله پاک زموږ نه ناراضه شوی دی چې موږ د دې کارونو توبه وباسو او موږ په خپل اعمالو باندې نظر وکړو. مخکې چې کم دی موږ آینده دپاره داسې غلط کار نه کوو چې په هغې باندې د پیغمبر علیه السلام حکمونه ختمیږي او د پیغمبر علیه السلام د حضور پاک صلی الله علیه وسلم طریقې شاته کېږي او د الله تعالی حکم موږ نه منو. نو دغه وجه ده موږ به چې موږ دا وعده وکړه چې خدای پاکه موږ به آینده دپاره غلط یو کار نه کوو او موږ به سیده یو چې ته پسه خوشحالېږي، ته پسه راځي. نو انشاءالله چې سبا له به د عذاب زموږ نه لري، موږ به انشاءالله دې ته موږ ملا وتړله. موږ به اوس باقي ژوند چې دی د مرګه پورې به دا خپل خدمات جاري ساتو، ځکه چې زمونږ ژوند ډېر کم پاتې دی، چې موږ د دې تیر ژوند دا کم چې خدای پاک موږ له راکړی ډېر ښکلی په عزت د الله شکر دی چې دا مخکې ژوند زمونږ ډېر زیات په دغه تیر شي، دا د هغې په صدقه کې تیر شي، او موږ دا مخکې ژوند صرف او صرف د انسان په خدمت کې تیر کړو او په یو ډېر لوی خدمت او په ډېر لوی جدوجہد کې تیر کړو او د الله او د پیغمبر علیه السلام په طریقو د الله په رضا یې تیر کړو. او اوس تاسو په دغه د کم د تعاون پیشکش چې موږ وکړو دا د دې نوي ژوند او د دې ټول وډیګرام د علاقې سره به ډېره غټه ښېګړئ. که په دې کې تاسو لږ امداد وکئ نو زموږ به دا خدمات جاري وساتلی شي او موږ به دعا کوو الله پاک دې बस जाना।